اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیلو، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، یاد کړئ یعنی شکر ادا کړئ زما د نعمت هغه چې کړه مې دې پتا سو باندې. پر نعمتي کې عمر راغی چې زما نعمت انعمت کې بیا راغی چې ما کړی. دا دې د پاره وی چې اکثر خلق د نعمت نسبت بل چاته کو. الله وینا ما کړی دې پتا سو باندې. واوفوا بعهدی، او پورا کې وعده زما توحید. اوفی بعهدکم، پورا بکم وعده تاسو چې جنت تبام بوزم. و ایای فرحبون، او خاص زمانو یریږي په زړونو کې. و امنو بما انزلت، ایمان راوړی په کتاب چې ما نازل کړی. مصدقا لما معکم، تصدیق کی داغی کتابونو چې تاسو سره دي. ولا تکونوا اول کافر به، او مکیږي دا اول نه کفر کوونکی په دې قران باندې. اسنه چې تاسو ته قران راورسي او تاسو یې چې لا نسلم نه منو، نه سوچو کې فکر وکې، اول په کفر مکوي، اول په فکر او سوچو کې. یو دا معنا یا اول کافران به ځکه تاسو عالمان یې، خلق تاسو پسې دي، استاد ایمان به اول ایمانی، استاد کفر به اول کفری. ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، او محبت د دنیا پرې ده. تاسو دا کفر د سود وجه نه چې دنیا سره محبت ده دومره چې دینم په خرڅ کو دنیا مواسطه. ماخله زما د آیاتونو په مقابله کې دا دنیا لګا. ویا فتقون، خاص زمانه یریږي په ظاهر کې هم. ولا تلبسوا الحق بالباطل، او تحریف مکوي، مگر ډوټ کوي حق د باطل سره، اسلام د يهوديت سره. دی وی دا یو شی. وتکتم الحق، او مپټوي حق خبره چې اسلام دی. وانتم تعلمون، تاسو خو پوهیږئ چې دا حق دی او تاسو دین باطل له منسوخ دی. دا د مؤمنانو هغه درې صفاتونه بیانوي. واقیموا الصلاة، پابندی کوي د مانځو 5 وخته. تاسو په مانځ کې خو 5 وخت نه، اوس به 5 وخت مونږ کوي په اسلام کې. واتوا الزکات، ورکه زکات. ورکعوا مع الراکعين، او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه. هر د دین کار به په تنظیم سره کوي، په جمع باندې تنظیم ته اشاره کوي. اتامرون الناس بالبر، تاسو وینا کوي خلق ته په تابعداري د پیغمبر سره. دین چې وجه تاسو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دی، وی حق فتبعوه، بالکل حق دی ځای ورپسې. وی تاسو ولې نه ځئ، وی مونږه پرې ده. الله وی ګوره نور خلق ته تابعداري امر کوي. وتنسون انفسکم، ير کړم د خپل ځانونه. وانتم تتلون الكتاب، او حال دا دی د دې کارونو سره سره د تورات پروتي او لولې. حال دا دی چې تاسو بیانوي تورات او چې د الله کتاب دی. افلا تعقلون، دومره سوچ نه کوي. واستعینوا بالصبر والصلاه، امداد غواړی د الله نه هغه وسیلې سره چې شرعي وسیله ده، هغه څه صبر او صلات، اعمال صالحه. امداد غواړی د الله نه په صبر او په مانځ سره. وإنها لكبيرة، بشک دا کار ډیر ګران دی، ځکه خو خلق نشي کولای کنه. الا على الخاشعين، مگر پاغه چانه دي ګران چې یریږي د الله نه. الذين وكسان يظنون، چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې دیوا ملاقات کوي د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون، او یقین کوي چې دی به دی الله ته واپس کیږي د حساب کتاب د پاره. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دویم باب د بنی اسرائیل په بحث کې هغه کې اته نعمتونه ذکر کړي او دو عذابونه. اے بنی اسرائیلو، یاد کے نعمت زمان
هغه نعمت انعمت علیکم چې ما کړې دې په تاسو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یاد کې خاص کردہ نعمت چې ما ورکړې تاسو په ټولو خلق باندې د دغه زمانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس او یریږي دا غیر وزي د سختینا چې فائدہ ورن کی یو نفس مسلمان بل نفس کافر لرا شیئا زرا ولا يقبل منها شفاعه انبا قبول کړي شي د نفسنا شفاعت ولا يؤخذ منها عدل انا بواستي شي د نفسنا سعوز او بدلا اگر کدا ټول دنیاي سورۃ انعام کې راځي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 70 نمبر آیات کې کدا ټول دنیا ورکین وا بنغستی شي ولا هم ينصرون انا بعد دی امداد وکړي شي دا تمهید او نعمتونه ذکر کوي اته اول نعمت نجات فرعون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کړئ چې خلاص میکړی تاسو د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ډېر بد عذابونه یذبحون ابناءکم چلالول به زامن تاسو ويستحيون نساءکم او ژوندې پر خودي زنان تاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې کار کې امتحان او درفستا سنا ډېر لوی دیم نعمت دریاب کې دولس لارې جوړول وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ او یاد کې چې جدا مې کو ستاسو په وجه باندې غدریاب چې بحر قلزم وتوي تاسو مې خلاص کړې د غرقیدونه واغرقنا لفرعون او غرق موږ فرعونیان ټول وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو وتکاتو دریم نعمت اعطاء التورات وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او یاد کړئ چې موږ وعده کړی و موسی عليه السلام سره 40 شپو ثم اتخذتم العجل من بعده او بیا اونیو تاسو سخیلره په عبادت سره پس د تلو د موسی عليه السلام نه کوئی تور تا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بیا مونږه معافي وکړه تاسو ته پس د دې دومره غټ ګنا نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو احسان ومنئ د الله او تابعداري وکئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ دا اصل نعمت دریم او یاد کړئ چې ورکوم موسی عليه السلام ته کتاب والفرقان جدائی کوونکو په میند حق او باطل کې لعلکم تهتدون دا دې لپاره چې تاسو سیده لار ومومئ او څلورم نعمت ذکر کړي قبول د توبه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ او یاد کړئ چې وی موسی عليه السلام خپل قوم ته چې زما قومه بشکا تاسو ظلم کړی خپل ځان سره نقصانم کړی د خپل ځان سره باتخاذکم العجل چې نیولې تاسو خلره په عبادت سره فتوبوا الى بارئکم فتوبوا باسه خپل پیدا کون کیتا
فاقتلوا انفسکم پس قتل کې خپل ځانونه ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا قتل ډیر فائدمند استاسو د پاره ونیز دا پیدا کون کی استاسو فتاب علیکم نو پس الله مهربانی وکړه پتا سو باندې توبه قبول کړه انه هو التواب الرحیم او بیشک الله توبه قبولون کې مهربان دی پنځم نعمت باس بعد الموت چې د مرګ نه پس می بیا ژوند دکړي وایذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك او یاد کوي چې ویلو تاسو یې موسی علی السلام مونږ هرگز یقین نکوو ستا په خبره حتا نر الله جهرتن ترغ پوری چوینو الله لرا مخامخ فاخذتكم الصاعقه پسونیو تاسو لرا یو تندر یا بجله وانتم تنظرون او تاسو یو بل تکاتو ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا می ژوند کړه تاسو پس د مرګ تاسو نه په دنیا کې لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله تابعداري وکړئ دې ته موت د عقوبت ویل شي موت د اجل نه شپږم نعمت تذلیل الغمامه د وریځ سورې وذللنا علیکم الغمامه من سورې کړو په تاسو باندې د وریځ وم نعمت وانزلنا علیکم المن والسلوى امون نازل کړو په تاسو باندې یو قسم ترنجبین او مرغه ملزان کلوا من طیبات ما رزقناکم اویل مون تاسو ته چې خوره صفا او سترا رزق چې تاسو له درکړې دي وما ظلمونا الله وی زمونږه هیڅ نقصان نه کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن شو دي خپل ځانونو سره نقصان کوونکی یو عذاب ذکر کړي په سبب د ناشکرۍ سره وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ آیات کوي چې وي مونږه داخل شي دې ښار ته فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ پس خورئ د دې نه کوم ځای چې ستاسو خوښئ رغدن به حساب وادخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازې د بیت المقدس ته عاجزي کوونکی وقولوا حطوة نغفر لكم او وای چې بخنه غواړو نو بخنه به کوم تاسو ته د ګناہوں تاسو وسنزيد المحسنين او خامخه زیات بکم اجر د نیکانو خلقو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم پس بدل کاغی کسانو چې ظالمانو هغه وینا د الله بغیر دا غنا چې ویل شي دی ته فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء پس نازل کومګه پاک کسانو چې ظالمانو یو عذاب د اسمان بما كانوا يفسقون دا په سبب داغي چونه فرمانی کوونکی اتم نعمت داده دیوی گٹنا دولس چینی روانول ویز استسقا موسیٰ لقومی او یاد کئی چو بغختوی موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم د پارا فقلنا ضرب بعصاک الحجر پس اوی مونگا چووا پامساخ پل باندی یو گٹا چوی والا فانفجرت من حسنة عشرة عینا پس روان شوی داغیوی گٹنا دولس چینی قد علم كل اناس مشربهم
او یقینا خپی جندلو هر یو قوم هر یو ډلې زید اسکلو خپل وی مونږ دی تا کلو وشربو من رزق الله چې خوره اوس کې د الله د رزق نه ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر زې پزماکه کې فساد خورون کی هغه دویم عذاب ذکر کړي مخکې عذاب په سبب د سوء ادب سره او دا په سبب د ناشکره وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ او یاد کړئ چې ویلو تاسو یې موسی عليه السلام مونږه هرګز صبر نشو کولای په یو قسم خوراک باندې فدع لنا ربک تدعا غواړه زمونږ لپاره د خپل ربنا یخرج لنا چروبا سیمونګلا مما تنبت الارض هغه سيزونه چې زرونه یې زمکا من بقلها تلکاری وقصائها خټکی وفومها غنم وعدسها او نسک مسر وبصلها او پیاز قال او موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي ایا اخلی تاسو هغه شی هو ادنا چې معمولی دی بالذي په بدل د هغه نعمت کې هو خیر چې ډیر بهتر دی چې منو سلوادي اهبتو مصرن زي کوس شه دی خارتا فإن لكم ما سألتم بشکا استفز د پاره و ملاو شي هغه چې تاسو غوښتي دي وضربت عليهم الذلة والمسكنة او اهل شو پدی باندې ذلت رسوائی والمسكنة او فقیری وباو بغضب من الله اختشو د الله په لوی غضب باندې ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا غضب په ذکر راغی چې دی با همیشه کفر کو د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبيين بغير الحق او قتلول به نبیان د الله بغیر د سجرمنا ذالک دا قتل د انبیاوی چې کو بما سو په سبب داغي چې نافرمانی کړی و وکانو یعتدون او بیا د حدنا اولیدون کیو